په دغه پروګرام شریعت پرانا کې سوال جواب او داغه حل کې یو ډیر اهم سوال دی دا خپ غور باندې دا واوري او سوال چې کوم دی زمونږ یو ورور کړی دی پېښور نه محمد حسن پېښور مضافات نه دا سوال کړی دی او زه به دا وایم چې ماشاءالله دی به دا کسب ډیر مؤدبي محترم کسب ځکه به دا سوال کړی یې دا کړی دی چې آیا د پلار مور او زبر سره د خبره زیاته کړم د استاد او د مرشد او د معاشري سپینګیره مشر د کور کلی نیکه تر د خپل کلی او څوک سپینګیره مشر مسلمان خو د پکې پلار مور لاس خپې کولول جایز دي که جایز نه دي یا د عالم دین لاس خپې کولول د مفتی صاحب د عالم صاحب د خطیب صاحب د قاری صاحب بعمله ور سره د معاشري سپینګری د عادل بادشاه سلطان دا هغه آیا لاس کولول دا جایز دي که جایز نه دي دا یاد لري الحمدلله اوس خلکو کې ډیر ادب احترام او شعور پیدا دی اکثر زوینما د علماونو علاوه په کورونو کې الحمدلله تعلیمونه او داغه ذرایع ډیر دي بچي زګورم اکثر د والدینو لاس خولي ډیر سکون او اطمینان ماته ملاويږي چې الحمدلله د پلار او مور ادب احترام په بچو کې موجود دی ډیر بداسي وی چې نافرمان بم وي خو الحمدلله ډیر اولاد با فرمان او اطاعت کوونکي موجود دي چې د خپل والدینو چې د انسان د لپاره قبله ده سبحان الله پلار او مور ډیر لوی نعمت دی د انسان د لپاره لاس کولول داغه تندې کولول داغه خپې کولول دا خو ډیره سعادت مندي ده نو سوال یې کړی چې آیا دا جایز دي که جایز نه دي دا یاد لري زه دا خبر ارته کومه په دې کې دا بعضی کسان لک شدت کوي چې دا ټیټي دل دی او فلان دی او ټیټي دل صرف الله جل جلاله ته دی او زبدا وایم چې دا ټول خبره خدا را مکوي کما علم د وجنه مکوي زد عینات د وجنه مکوي چې معلومات درته نه مې کوي چې دا داسې د خپل ذهن او قیاسات چلول داسې خو کتونکو ډیرو شیانو ته انسان ټټیږي ډیرو شیانو ته انسان ټټیږي نو که دا محض ټیټېدل چې دی خبره دا شرک شي یا ناروا شي دا خو بیا زندگی زموږ ستاسو بالکل مفلوج شي ختمه بشي نو خدا را زه یو فرقې طرف ته یا یو علماو طرف ته طرفداري بالکل نه کوم قرآن او د حدیث پاسداري کوم الحمدلله خو خدا را چې یو شی معلومات نه پاره کې یو ښه عالم نخپل رهنمایي مخکې دا چې تاسو ځان مفتیان جوړ کړئ او فتوا ورکړئ دا غینه مخکې خیر دی مختلف علماو نه داغي پوښتنه کوي چې کوم معتمد خلک دي سند یافته خلک دي هغه نه پوښتنه کوي نو د غرور په جواب کې چې پلار مور استاد مرشد د معاشري سپینګری د سلطان عادل لاس کولول جایز دي که نه جایز نو هغه لپاره جواب دا دی چې بالکل جایز دي تعظیم په نیت باندې ادب په نیت باندې احترام په نیت باندې محبت په نیت باندې بالکل جایز دي خو که یو کس دا لاس کولول چاپلوسي په نیت باندې کا یا دنیا حصول په نیت باندې کا یا هغه د شر او د فساد نه ځان بچ کی دا غیر د وجنه ک بیا حرام دي بیا ناجایز دي محض ادب احترام تعظیم د هغه په نیت باندې چې ته لایق احترام غړي مفتی صاحب دی عالم دی پلار او مور دی عادل بادشاہ دی د معاشره عام سپینګیره دی چې خدای پاک جل جلاله فرمایي چې مال سپینګیرونه حیا راځي مشران خلق دی با عزت خلق دی حضور مبارک فرمایي چا د زما د معاشره مشرانو عزت نه ک په کشرانو شفقت نه ک فلیس منا دا د زما د امت نه دی اوس احترام به څومره احترام کړي چې څو پورې تعالی شریعت اجازه ورکړي او شریعت د لاس د خپو دواړو خلولو په نیت د تعظیم او محبت او احترام باندې بالکل اجازه ورکړي او زما غوندي یو طالب علم کس چې یو طالب علم ځان غړم د علما او خادم ځان غړم د دیشو نه زیات احادیث به حواله ارته په دې لاس خلولو باندې خودای شم خو چون کې دا خو مختصر د سوال جواب پروګرام وي د دیشو نه زیات یو مسلمان د پاره یو صحیح العقیده د پاره یو اهل ایمان اسلام د پاره یو حدیثم د رسول کریم قال صلوات و سلام هغه کافی دی په دې کې څنګه نشته نو بالکل د پلار د مور د استاد لاس خلول هغه بالکل جایز دي او په هغه باندې تاسو به وایي چې جایز دي څنګه جایز دي احادیث ډیر دی یو حدیث ارتوایم عبد الله ابن عمر او دا مشکات شریف په دویم جلد کې موجود دی او په صحیح ستو نور کتابونو کې موجود دی او راوی څوک دی راوی دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دی چې د حضور مبارک تقریبا په هر سنت باندې عمل کون کا انسان دی بهترین صحابي عبد الله ابن عمر هغه مبارک فرمایي چې مونږ یو جنگ نه تقریبا د سلويختو نه زیات صحابه مونږ یو جنگ نه رالو
او جنگ کې پاغه جنگ کې مونږ نه د خپل ګمان مطابق مونږ ګمان دا چې مونږ نه لګه کمزوري شوه چې کله مدینه منوره ته ورسېدو نو صحابه کرامو طریقه بدا چې د کور نمخ کې به حضور مبارک په دربار کې حاضری کړه چې مونږ رالو کارکردګي به سناو کړه خو عبد الله ابن عمر فرمایي چې په دغه جنگ کې مونږ د خپل ذهن مطابق مونږ ته دا څه ښکارا کېده چې مونږ ښه کارکردګي اگر چې هغه له شکست ورکړو خو بیا دی په یو وخت کې لګرستو شویو نو ځان سره مداوي چې مونږ ښه کارکردګي نه کړی چې مونږ نبی چې مدینه منوره ته ورسېدو ډایرکټ خپل کورول لاړو مشکات شریف دویم جل سیاستو کې مشتا باقاعده امام ترمذی د لاس کولولو په ترمذی شریف کې باب لیکل دی پاغي کې هغه حدیث را جمع کړی دي امام ابو داود په ابو داود شریف کې چې په سیاستو کې په څلورم نمبر باندې دی باب تقبیل الید والرجل د لاس د خپو کولولو باب یې جوړ کړی دی باغی کې احادیث را جمع کړي دي او چې کوم دا شیخ البانی وغیرہ وغیرہ د دغه احادیث او سند ته بالکل صحیح او حسن سند ویل دی هغه د شیخ البانی وغیرہ چې کوم دی محدثین ابن حجر وغیرہ ټول ویلي چې دغه احادیث او سند بالکل صحیح دی یعنی صحیح احادیث دي یو باغی کې د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ والا دی نو د مبارک فرمای مونږ ډایرکټ لاړو کورولا حضور مبارک تاسو کې چې صحابه کرام راغلي دي چورته وی چې او راغلي دي چرته دی هغه خو مال رانله आवाज ورته وکړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک لوي شکل مونږ رالو حضور مبارک وی چې عبد الله ابن عمر فرمای مونږ ته فرمایل تاسو مال ول رانله تاسو ډایرکټ کور ول رانله عبد الله ابن عمر فرمای مونږ ورته فرمایل یا رسول الله مونږ شرمیدو چې چرته دا مونږ نه چکوما سستی شوی دا چرته پاغه باندې زمونږ غندنه ونشي مونږ ته خبرې یعنی خپل ضمیر مونږه ملامت کړي نو مونږه د حیا د وجه نه خپل کورول لاړو مونږه تاسو ته حاضر نشو حضور مبارک چې مونږ ډېر د لاس راکړ چې نه تاسو تکړه مونږه اپریشیټ تاسو کړو تاسو تکړه تاسو بهادر یې هغه حدیث کې الفاظ داسې راغلي هغه نه پس فرمای چې هغه نه پس چي مونږ چې عبد الله ابن عمر فرمایي زما او نور څومره صحابه را سره مونږ د پیغمبر یو حدیث کې داسې راځي چې مونږ د حضور مبارک چې دی لاس خپل ک او بل حدیث کې داسې راځي چې مونږ د رسول الله مبارک لاس او خپې مبارک خپل کړي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه سره نور صحابه مشکات شریف کې په صحیح سند باندې او په حسن سند باندې دا حدیث موجود دی دا سه څنګه چې مارته وي دیشو نه زیات احادیث تر په دې باندې حقولې شم په نیت د تعظیم باندې دا خو ډېر بلار او مورخ انسان د لپاره جنت دی انسان د لپاره قبله ده انسان د لپاره د احترام او د دعا یو لوی ځای دی خدای پاک جل جلاله دا دعا د غزې د هیڅ ما ختمي او بیا په مشکات کې چې کوم وفد عبد القیس وفد دی پاغي کې صحابي دی زارع رضی الله تعالی عنہ زارع رضی الله تعالی عنہ فرمای دام د مشکات حدیث ته چې مونږ چې کله مدینه منوره له بکله مونږ رالو وفود به پیغمبر علی السلام لراتله د دین او د اسلام زده کړې لپاره چې مدینه منوره ته بچرا نږدې شو مونږ د سورلې راتېز کړې چې مونږ مدینه منوره ته زر را داخل شو سورلې نه چې کله مون سورلې را داخل کړې چې سورلو نه بزر را کوز شو په منډه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام را رالو زاری رضی الله تعالی عنہ فرمای چرابلو د غټول وفد به حضور مبارک لاسم خپل کړ د حضور مبارک قدمونه به خپل کړ نو لاس خپلول دا د صحابو طریقه که څوک دا خبره کوي چې هغه حضور مبارک دی نه بشک هغه حضور مبارک دی هغه امام الانبیاء دی خو یو عمل جایزتوب دا دغه حدیث نه ثابتږي کدا عمل کګوره نبی علیہ السلام د لپاره خاص وي حضور مبارک به صحابو طویل وي چې دا عمل صرف ما د لپاره خاص دی نه حضور مبارک دا عمل عام پریخه یا ناروا وي حضور مبارک ورته ویلی وي چې آینده لپاره به تاسو دا عمل قطعا نه کوئ نه حضور مبارک هیڅ کله نه دا ویلی چې دا عمل ما لپاره خاص دی نور امت لپاره نه دی نه نبی علیہ السلام صحابه چرته منع کړی دي هیڅ خبره په دې کې نشته حضور مبارک په خپل باندې مشکات شریف دویم جلد حدیث ته فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارک له چلور مبارک وی غیر لاس خپل کړی دي داسې په صحابو کې علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک داسې یو صحابو یو بل زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عباس زید ابن ثابت لا داسې رستو محدثینو کې دنیا مثالونه په فقهاو کې مجتهدینو کې تابعینو کې تبع تابعینو کې دنیا سینکړو مثالونه داسې ملاوي چې پاږي کې یو مسلمان بل مسلمان لا ادب احترام تعظیم د وجه نه لاس خپل کړی دی لہذا د غیرور تاسو ما جواب دادی چې دا ستاسو پلار او مور دي
نن موجود دي مرګ ژوند هیڅ پته نه لګي بالکل مستحب خبره ده سنت خبره ده فضیلت خبره ده اجر خبره ده د پلار د مور لاس خولول د استاد لاس خولول د مفتی صاحب د عالم لاس خولول په نیت د تعظیم محبت ادب احترام باندې په دې باندې پکار د شمو ته خپل ځان بد ښکاره نشي ټول ځوانانو ته زما په کورونو کې دا التماس دی دا مورته گزارش دی چې د خپل پلار مور د مشرور وغیره د نیکه د نیا د هغې لاس خولوئ ادب احترام په نیت باندې کله کله د هغې قدم بوسي کوئ د ادب احترام په نیت باندې او دا زمونږ او ستاسو دپاره یو داسې به ووایم چې یو موقع ده نن د سړي پلار او مور ژوندي دي مرګ ژوند څه پته نه لګي سبا به یا بچی نی الله د مکه یا به پلار او مور نی هیڅ خبره په دې کې نشته ادب احترام په نیت باندې بالکل جایز دي خدای پاک جل جلاله د مونږ لم همت راکړه الله د مونږ لم توفیق راکړه چې زمونږ او ستاسو معاشره دا د ادب معاشره دا د ښایست او د حسن داسې معاشره چې خلک ورته وګوري چې خلک وایي چې او دلته مسلمانان اوسیږي بې ادبۍ نه د خدای پاک مونږ او تاسو وساتي